نن مونږ خپل نوی ټاپک چې دی about representation of organic compound. څه شی؟ representation of organic compound. ټاپک دی representation of organic compound. representation of organic compounds مطلب د خبرې دا دی چې organic compounds به څنګه ریپرزینټ کوو. organic compound به څنګه ریپرزینټ کوو. د دې نه مخکې ټاپک کې موږ organic compound پېژندلی وو چې هغه compound هغه مالیکول چې په هغې کې د کاربن او هایدروجن یو بانډ یو بل سره باندې چې اټیچ وي هغې ته موږ هایدروکاربن یا organic compound وایو. او نن د موږ په دې ټاپک کې چې دی دا خبره کوو چې د organic compound مونږ څنګه ریپرزینټ کولی شو، په کومه طریقه مونږ ریپرزینټ کولی شو. ټیک شو که نه؟ د دې لپاره څلور میتډ دي. څو دي؟ نمبر 1 یو دی مالیکولر فارمولا. څه فارمولا ده؟ مالیکولر فارمولا. ها دې خوا ګورئ، مالیکولر فارمولا یو ها دغه شانتې دویم میتډ چې دی هغه دی سټرکچر فارمولا. څه دی؟ سټرکچر فارمولا. یو د مالیکولر فارمولا یو د سټرکچر فارمولا. دغه شانتې چې نو کنډنس فارمولا په څلورو فارمولا موږ دا ځای وو. کنډنسډ فارمولا او بل دی کراس اینډ ډاټ فارمولا. کراس اینډ ډاټ فارمولا. ښه جي. په مالیکولر فارمولا کې ارګینیک کمپاوند موږ څنګه ځای وو؟ actual number of atoms مونږ زیرو. actual number of atoms دا فارمولا څه وایي؟ په دې کې مونږ ګورو چې یو ارګینیک کمپاوند چې دی په دې کې actual number of atoms څونه دی؟ actual number of atoms actual number of atoms actual number of atoms مطلب یو فارمولا ده لکه اوس CH4 دی په دې کې کاربن څونه دي؟ هایدروجن څلور دي. یو کاربن څلور هایدروجن دي چې مونږ دا ولیکو نو دې ته مونږ مالیکولر فارمولا وایو د میتین یا د سوی ګیس. ټیک شو که نه؟ دغه شانتې د بنزین یو ارګینیک کمپاوند دی د دې اکچوال فارمولا دا ده چې په دې کې شپږ کاربن دي او شپږ پکې هایدروجن دي. د بنزین فارمولا دا ده. نو مالیکولر فارمولا څه ته وایي؟ چې اکچوال نمبر اف ایټمز په دې کې مونږ وګورو. لکه په بنزین کې دا اوس بنزین دی په دې بنزین کې شپږ کاربن دي او شپږ پکې هایدروجن دي. دغه شانتې د کور کې چې دی نو سکروز مونږ استعمالو چینی دا یو ارګینیک کمپاوند دی. دې کې اکچوال نمبر اف ایټم دا دی چې په دې کې 12 کاربن دي 22 هایدروجن دي او 11 پکې اکسیجن دي. نو دا د دې مالیکولر فارمولا شو. دا خو ارګینیک کمپاوند خو مونږ ویلو چې پای کې کاربن یو هایدروجن پکې. نو ګورئ دا بنزین اکچوال فارمولا کې شپږ کاربن شپږ هایدروجن دي. دغه شانتې د میتین د سوی ګیس په اکچوال فارمولا کې یو کاربن څلور هایدروجن دي. دغه شانتې چینی سکروز شوګر چې ورته شي پای کې 12 کاربن 22 هایدروجن او 11 چې اکسیجن دي. نو اکچوال فارمولې مطلب دی مالیکولر فارمولا. کله چې په یو مالیکول کې مونږه د ایټم تعداد صحیح اوریجنل تعداد وګورو چې په دې کې اوریجنل تعداد څه دی نو هغې ته موږ څه وایو؟ اکچوال فارمولا یعنی مالیکولر فارمولا ورته وایو. ښه اوس سټرکچر فارمولا څه ته وایي؟ سټرکچر فارمولا مین ډانچه ویستل. څه ویستل؟ یو ډانچه جوړول. لکه اوس فار ایگزامپل زه به کې د CH4 ډانچه جوړوم. ګور دا د CH4 سټرکچر فارمولا دی. د مطلب په دې کې څه کېږي؟ ارینجمنټ آف ایټمز ان ا سکلیټل فارم. د یو ډانچې په شکل کې دې کې څه کېږي؟ دې کې ارینجمنټ آف ایټمز په کېږي. څنګه کېږي؟ د یو سکلیټل په فارم کې arrangement of atoms around central element. central element په organic compound کې کاربن. central element کې organic compound کې central element څوک دی؟ کاربن دی. نو arrangement of atom around central element یا central carbon element دې ته موږ څه وایو؟ سټرکچر فارمولا. فار ایگزامپل موږ دا د CH4 فارمولا ده که نه؟ زه دا په دغه باندې لیکم په سټرکچر کې لیکم نو د
چاپیر ارینجمنت بس کوم څنګه کوم ګوره 10 کاربن دی دا چاپیر چې د ارینجمنت سکی ګوره دې د سټرکچر فارمولا فار ایگزامپل زه د ټول نه سمپلیست لکه C2H6 دا یو مالیکول دی دې ته ایتین وایي څه ورته وایي ایتین ورته وایي زه دا خو د مالیکولر فارمولا شو ځکه چې ما په دې ایتین کې دوه کاربن دي شپږ هایدروجن دي مالیکولر فارمولا مو لیکل اکچوال تعداد مو لیکو اوس دا زه په سټرکچر کې ځای روم صحیح ځای روم نو دا دوه کاربن دي دا به دې سړي ګوره دوه کاربن او دا سنټرل اټم حسابيږي دین و چاپیر هایدروجن شپږ هایدروجن دي درې یو طرف ارنج کی او درې بل طرف نو دا د ډانچ شو ګوره دا د سټرکچر فارمولا شو نو تاسو چې کلم ارګینیک کمپاوند نه پرون ماده د کیو تاسو ته ټاپک کړو پرون کې موجود سو هغه کې ما کا سټرکچر ډرا کړی نو هغه ته سټرکچر فارمولا وایي د دې علاوه ما تاسو دام خولو چې د په دې تعداد کې ما تاسو ته اټمونو مالیکول او هغه تعداد خولو فارمولې مو خولې نو هغه ته بیا مالیکولر فارمولا سورته مالیکولر فارمولا واشه په باندې اوس بس تاسو په دې کې یو کنفیوژن راځي چې دا تاسو ته څنګه پته ده چې دلته کې د کاربن چاپیر څلور اټمونو ته ارینج کړل ټیک شو خبر په دې کې ګوره لا کلیر کې ځان سره دا خبر پوه کې ځان چې ویلنسي د کاربن چې سره هغه 4 ده ویلنسي د کاربن سره مطلب دغه چاپیر څلور باندې جوړیږي نو هغه یا سنگل باند کې جوړیږي یا پکې سر ډبل سره سنگلی یا پکې سر ډبل سره سنگلی سره کې ټریپلی یا د سیم کې د شي سره کې ډبل او سره کې ډبل لا شي څلور باند جوړیږي لکه اوس ګوره څلور باند به جوړیږي په دې کې نو سټرکچرلی به موږ دې لیکو څلور باند سنگل جوړ شو په دې طریقه به لیکو یا زه په دې کې ګوره به لکه اوس دا کاربن دی د کاربن چاپیر ګوره 1 2 3 او 4 څلور دغه شان هر یو نه 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 هر یو نه چاپیر څلور باند جوړ شو حدل تم که تاسو ګوره ما تاسو ته وی چې لکه C2H6 زما سره مالیکولر فارمولا او زه د چاپیر چې څلور باند جوړوم نو طریقه کار مې دا وکړو چې دوه کاربن مې اٹیچ کړی او چاپیر مې چې نو څلور باند ارینج کړل ګوره یو باند خپل ارینج وکړه نو یو مې هایدروجن بل هایدروجن بل نو درې دا شان یو هایدروجن بل هایدروجن بل دا کا فارمولا چې موږ ډرا کړل دا د سره سټرکچر فارمولا نو ارګینیک کمپاوند به موږ په مالیکولر فارمولا هم زیرو خو د سټرکچر به هم زیرو ټیک شو کړل ها وس کنډنس فارمولا څه وایي کنډنس فارمولا او سټرکچر فارمولا دواړه تقریبا یو شان دي خو په کنډنس فارمولا کې څه چل شوی لکه د دکی دا ډانچه مونږ لیکلی دا څه لیکلی دا دغه ډانچه په دې کنډنس کې به هم دغه شی خو راغون کړی به می څه می کړی راغون کړی لکه څنګه می راغون کړی ګوره دې فارمولا ته ګوره دا C3 دلته لیکا او دا C3 دلته لیکا لکه هغه باندې د لار کمزو هغه ډانچو هغه اټمونه چې کوم چاپیر خواره پراتو هغه مال لرکلو خبره مطلب دی چې دا فارمولا ماته اکچوال تعداد خو ما یو زیات لیکلی دا کوز ګوره زره د مالیکولر فارمولا لیکم چې دوه کاربن شپږ هایدروجن نو CH3 خاصه د سټرکچر کې لیکم د سې لیکم هم اقصص دي سیم سیس ده خو سب طریقې مې لک ډیفرنٹ سټایل کې مو لیکل په کنډنس کې زدا دي سې لیکم زما سره یو بل एग्जांपल زالم ګوره د دې نه علاوه یو بل एग्जांपल ها په کنډنس کې موږ څه کوو کنډنس مين راغونډول څه کول راغونډول زما سره یو مالیکولر فارمولا ده فار ایگزامپل C3H8 یا C4H10 دا زما سره چې دوه ارګینیک کمپاوند دي یو ته پروپین وای یو ته بیوټین وای کوم نه چې LPG ګیس جوړیږي یو ته پروپین وای یو ته بیوټین وای دا د مالیکولر فارمولا شته په سټرکچر فارمولا ځای روم سټرکچر فارمولا دا چې درې کاربن بولې کې یو کاربن دوه کاربن درې کاربن بیا ور دینه چاپیر د کاربن ویلنسي 4 نو څلور باندونه ارینج کا یو باند خو دې کاربن نشدا ده کنه یو هایدروجن ورته ولیکا بل ورته ولیکا نو سو باند شو 1 2 3 4 اوس ګورا یو دوا یو هایدروجن دلته بل دلته څلور باند بیا شو 1 2 3 4 دا شن یو دلته بل دلته نو 1 2 3 4 نو سټرکچرلی چې د دبا د ویلنسي 4 برابر غوړي که سنگل باندونه چې داغه مطابق کډبل باندونه داغه مطابق ټریپل باندې داغه مطابق یعنی څلور باندونه مسیوا کیږي ټیک شو کنه دا کوم فارمولا شو سټرکچر ګوره ما ارینجمنت اف اټم اراوند د سنټرل اټم نو کو وزدا کنډنس کول څه شي هم د قصص ده د سټرکچر د به جوړو څنګه به جوړو ګوره درې کاربن دي کنه درې هایدروجن دي کاربن ته دلته د سو اټیچ دي دوا دلته د سو اټیچ دي
درې نو ګوره د کنډنس فارمولا کنډنس کې دار سره راغون شي څه شي راغون شي اوس ګوره دې ته ګوره بیوټین C4H10 دا د مالیکولر فارمولا زه په سټرکچر کې لیکم ګوره C4H10 څلور کاربن دي ګوره 1 2 3 او 4 څلور کاربن شوي کنه ویلنسي کاربن سره 4 سو باندې بتاروم څلور نو یو باندې خدا دې یو هایدروجن بدلته شي دویم هایدروجن بدلته شي دریم بدلته شي سو هایدروجن شو درې هایدروجن شو باندې سو شو ها دلته اوس ګوره 1 باندې 2 باندې مطلب مله دوه هایدروجن اٹیچ کول پکار دي سیوا نه ځکه ممنس کې CH2 زیات دي دلته کوم دوه داري درېمه باندې بدل شي څلورمه بدل شي بس بهر ته ګوره 1 باندې 2 باندې 3 باندې او 4 باندې په دې خبره ځان کنفیوز کوی ما چې دلته کې CH3 او CH3 منځ کې CH2 د ریزن اقرا کاربن ویلنسي ده د کاربن یعنی سلور باند جوړې دي شي دلته اخر نشي کې سلور الکترون دي نو سلور الکترون دي شیر کې د هایدروجن سره نو یو الکترون دلته شیر کې یو دلته نو یو سره د هایدروجن نشي نو خامخا سلور باند دي خو دلته کې دوه الکترون دي کاربن سره شیر کې خو دوه خامخا د هایدروجن سره شیر کې کنه نو ځکه په اوله کې په اخر کې CH3 په منځ کې صحیح CH2 دا کوم فارمولا شو دا سټرکچر فارمولا شو سټرکچر وس کنډنس بسنګي چې دغه سټرکچر ته وګورو راغونډي ولې خو باندونو به کې ملي ګوره CH3 ده CH2 ده CH2 ده او CH3 ده لکه فرق پکې څه نشته دا سټرکچر کې څه باندونو په دې کې باندونه نشته ما راغونډ ولیکل نورم راغونډول شي ګوره دا اولنې CH3 ولیکا او دا CH2 دوه پیری راغلی کنه نو دا ته دې څه ولیکې CH4 نشي لیکلی دا به داسې لیکې دوه پیری راغلی دا به د هول ټو لیکې مطلب دا دوه پیری دی مطلب به دی دغه CH3 به ولیکه خو داسې نشي کولی چې CH3 او CH3 هم ولیکې او هغه به هول کې نه دغه به نه کې د منځ دا به صرف راغونډی دې ته هم کنډنس فارمولا دا چا وایي د بیوټین ورته په سټرکچر فارمولا کې صحیح په مالیکولر فارمولا کې صحیح چې زه صرف هغه تعداد ولیکم چې دې کې درې څلور کاربن دي او اته پکې هایدروجن دي ټیک شو کنه او په سټرکچر فارمولا کې صحیح چې زه کم کاربن دي کم هایدروجن دي هغه یو بل چاپیر ارینج کړم د 4 ویلنسي په حساب باندې خا په وس کنډنس فارمولا کې صحیح د سټرکچر د فارمولا لګ راکوند کوم صحیح کوم باندونه به کوونه لیکم لګ راکوند دی ولیکم تاسو ته په مختلف ځګونو کې دا فارمولا ملويږي دا به ملويږي دا به ملويږي دا شرط به ملويږي اوس دا کنډنس فارمولا ترازو کنډنس فارمولا څه شي دا سوري کراس او ډاټ فارمولا څه شي کراس او ډاټ بالکل ځکه سټرکچر دی خو په کراس او په دې سټرکچر کې تا باندونه لیکلي دي څه لیکلي په کراس او ډاټ کې مونږه دا باندونه په ځای الکترون لیکو کراس مین د سګوره د دې کراس او ډاټ مین دا د دې کراس مطلب څه دا الکترون دي کراس والے الکترون او ډاټ والے الکترون فارمولا یعنی کوم الکترون چې شیر شوی دي چې کوم الکترون شیر شوی دي په قضیه باندې زاغ الکترون ولیکم ګوري دلته الکترون چا په شیر شوی دي د کاربن او د هایدروجن د کاربن د ازه په ډاټ ولیکم او د هایدروجن په کراس ولیکم دلته هم ګوري د کاربن د په ډاټ ولیکم د هایدروجن د په کراس ولیکم دلته هم د کاربن هایدروجن بس کې الکترون شیر شي کنه د کاربن د په ډاټ ولیکم د هایدروجن د په کراس وس دلته کې الکترون چا بس کې شیر شي د کاربن او کاربن نو دوه ډاټ ولیکم دلته هم دسو کومه ډاټ او کراس ډاټ او ډاټ او مطلب د کاربن هغه په ډاټ هغه الکترون لیکل کوم چې شیر الکترون دي او د هایدروجن هغه په کراس ولیکل ګور دلته مې او دا کراس دغه قسمه فارمولا کوم څه کراس اند ډاټ فارمولا نو دا کراس او ډاټ خودونه کامن نه دا دونه نه استعماليږي دا خو صرف تاسو سره پہچان لپاره د چاره دلته چې کوم دا باند جوړ شي دا باند د یو د دوه اټومونو منځ کې شیرینګ شوی دی چې دا یو هغه په کراس ځایریږي دا بل هغه په ډاټ ځایریږي دا دونه اهم نه ده خو ټول امپورټنت چې کوم دي دا اول نه دي ټیک شو کنه پوه شئ په مالیکولر فارمولا کې بسې صرف پته هغه تعداد لیکي چې څونه تعداد دی د اټومونو اکچوال تعداد څونه دی دوه اټومونه دي درې دي کم اټومونه به څونه دي او سټرکچر فارمولا کې هغه اټومونه په یو راغونډه طریقه باندې په یو سټرکچر کې په یو دانچې په شکل کې د سکیرن په شکل کې به ارینج کې د کاربن نه چاپیره په کنډنس کې به د سټرکچر کې د باندونه ختم کړو یو ځای ولیکل دي د کنډنس ورته او کراس او ډاټ کې څه چلل چې د سټرکچر د فارمولا چې کومه هغه باندونه ختم کا او د یو اټم هغه الکترون په ډاټ ځای کړو بل هغه کراس نو په سټرکچر کې فارمولا کې د دا طریقه وکړه په دې پوه شوي
اوس لږ اگزامپل پې کوو. اگزامپل ته به اوس وکړو. ها یو مالیکول دی. حاجی اوس اگزامپل پې کوو. ها ګورئ زه تاسو ته یو اگزامپل در کوم. فار ایگزامپل C5H12 دا یو ارګینیک کمپاوند یو هایدروکاربن دی چې د هغې نوم دی پینټین. دغه شان تاسو ته زه در کوم C6H14 د هغې نوم دی هیګزین. دا بل یو ارګینیک کمپاوند دی. ټیک شو که نه؟ دا کومه فارموله ده؟ دا کومه فارموله مطلب مالیکولر دا سټرکچر دا کومه ده؟ مالیکولر ده. ځکه مالیکولر موږ ویلو چې په دې کې به زه هغه اټمونو تعداد لیکم. یعنی په هیګزین کې څو کاربن دي؟ 15 کاربن او 12 پکې هایدروجن دي. دغه شانتې هیګزین سره دا پینټین دی 15 کاربن. ها پینټین. ها په هیګزین کې څو کاربن دي؟ شپږ. دا هیګزین مالیکول دی او 14 پکې هایدروجن دي. دغه شانتې C7H16 دې ته ویل شي هپټین. څه ورته ویل شي؟ دا یو ارګینیک کمپاوند دی. داسې خو ډېر شي دی خو دا پکې یو څو زره علامه. نو په هپټین کې څو کاربن دي؟ 7 کاربن دي. 7 کاربن دي او 16 پکې هایدروجن دي. څه شي؟ نه نه اخو بانډونه نه سوا کېږي. دا اټمونه خو په لکونو په زرګاو کې تللی شي. په دې هر یو کې بدن نه چې بانډونه څلوري. زه ستا د سټرکچر راکوم ته ستا مرزه چې کم یو ته وایې ته بس وینې. دا کومه فارموله شوې؟ مالیکولر فارموله شوې. دا ټولې څه شوې؟ دا ټولې چې مالیکولر فارموله دي. مالیکولر فارموله ټیک شو که نه؟ اوس سټرکچر فارموله دا مسله به کوم کلیر شي. ګورئ کوم یو ته ولیکم ستاسو د مرضۍ ووایي. 7 والا ګوره طریقه کار به دی چې ته مالیکولر فارموله سټرکچر ته اړې نو څو کاربن دي؟ اوه. ته به خامخا دا اوه کاربن ولیکې. 1 2 3 4 5 شپږ اوه کاربن ولیکې. ټیک شو که نه؟ موږ چې کوم دا اگزامپل کو دا صرف د سنګل بانډ والا کو. نو دې مطلب ته به هر کاربن کې سنګل بانډ ولیکې. سنګل بانډ د هر کاربن نه چاپېره. اوس ما تاسو ته وایي د کاربن ویلنسي فوري مطلب د نه به چاپېره 4 بانډه به جوړو. څو بانډه به جوړو؟ نو ګوره یو بانډ خو د کاربن سره شو. پکار دی چې موږ 3 بانډه بار ولیکم که نه؟ یو دا شو. دا به د هایدروجن سره دا به هم د هایدروجن سره دا به هم د هایدروجن سره. هایدروجن سره بولي ځکه چې ما فارموله کې هایدروجن یې اخیستی د کاربن سره. بل څه نه دی اخیستی. که بل څه مې اخیستی جواب مې لیکل. ها دوه دلته دي. نو یو هایدروجن به دلته شي یو هایدروجن به دلته شي. ټیک شو؟ دوه بانډونه دلته دي که نه کاربن سره. یو هایدروجن به دلته شي یو هایدروجن به دلته شي. دوه بانډونه دلته دي نو دوه هایدروجن به دلته شي. دوه بانډونه دلته دي نو دوه هایدروجن شي. دغه شان دوه بانډونه دلته دي نو دوه بانډونه دلته شي. دغه شانتې دوه بانډونه یو بانډ دلته بهر درې ماله پکار دي که نه؟ یو دا شو یو دا شو یو دا شو. نو شمار کوئ 1 2 3 4 5 6 7. څه شو؟ 7 کاربن. و 16 هایدروجن. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. نو C7H16 شو که نه؟ دغه شان که ته دا راکړې که دا راکړې دا د کاربنو او د هایدروجنو اکچوال تعدادو مالیکولر فارموله چې ما په سټرکچر کې ولیکو. مطلب دا کومه فارموله شوه؟ دا شو سټرکچر فارموله. دا سټرکچر فارموله شو. اوس زه دا کنډنس کومه. څه کومه؟ کنډنس کوو به څنګه؟ بانډونه مه لیکه. د هر اټم سره چې کوم تعداد دی هغه یو ځای ولیکه. د دې کاربن سره څونه هایدروجن دي؟ د دې کاربن سره څونه دي؟ د دې کاربن سره څو 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 دي؟ د دې سره څو دي؟ درې. دایم طریقه ده. بله طریقه ما تاسو ته ښودلې چې دا دندني دا نه دي. دا خو ټول یو شان دي که نه؟ دې پورې دا ټول تعداد شمار کا او هول کې ولګوه هغه شانتې. ګوره اوس CH3 په خپل ځای ولګوه. 1 2 3 4 5 پیرې CH2 دی. څو پیرې CH2 دی؟ 5 پیرې څه دی؟ CH2 دی. نه هول 5 او هغه CH3 ولګوه. نو دا هم کنډنس فارموله ده. نو دا څه شوه؟ دا کنډنس فارموله شوه. نو مونږ ارګینیک کمپاوند په دریو طریقو ځایولی شو. تاسو چې کله هم د ارګینیک فارموله په سیز له پاسه وینئ که نه؟ که هغه د فوډ آیټم دي که هغه میډیسن دي که هغه یو کیمیکل دي
نو پای کې بیا تا د فارمولا دس لیکلی شي یا به دس لیکلی شي یا به دس لیکلی شي. نو درې وړو طریقه چې هغه ما تاسو خو دې کې خو صرف هغه ایټمونو راغونډ کړي. ها او په دې کې چې باقاعده واضح کړي چې دا هر ایټم د کم قبضې کې څنګه اٹیچ شوی دی. ټیک شو کنه. او په دې کې چې باقاعده هغه د هر ایټم چې ورته څه اٹیچ دي هغه اوس بالکل په خوا کې وداوټ باندې کړي کنډنس مين راغونډ شي پکې پوه شو باندې هغه کوسته دا کراس او ډاټ کې دا هایدروجن دا ټول په کراس ظاهر کا څه باندې دا کراس څه شری الکترون دي سړي دا هایدروجن دا شیر الکترون په کراس ظاهر کا چې دې کې الکترون شیر شوی دي او د کاربن دا بس ظاهر کا په ډاټ باندې دې په ډاټ دا باندونه دي لرکه باندونه به کې ملي کا ایسه ګور دې ته بیا سوی دې ته کراس او ډاټ فارموله دا دونه اهم نه دا کوم شي دا لکه دې چې دا باندونه بیا ملي کا دي لرکه دا دې بیا لرکه د باندونو به زه سره لو کراس او ډاټ او دا کراس او ډاټ موږ څه خي چې کم الکترون کا چا شیر کړي او سونه شیر شي ټیک شو کنه پوهیږي په خبره. نو دا کراس او ډاټ ولدون اهم نه ده خو اهم چې دا کومه ولا هغه مالیکولر فارمولا اهم ده دا چې تاسو کوم وخت سټرکچر فارمولا اهم ده کم کې چې باقاعده لکه چې باندونو سو بګي باقاعده باندونو او دا کنډنس فارمولا یا د سیا بری طریقه دا سو دا ډیر زیات اهم پوه شو باندې او په دې کې چې دا څه کنفیوژن یا سې نو زمانه تاسو وګورئ څه بګشتا په دې کې څه مسله شته کنه سو پوهیږي باندې صدغې په کې اس د څه تاسو ته چې نو مالیکول درکې او تاسو پیپر کې چې راځي چې تاسو د سټرکچر فارمولا ولیکئ په شارټ کټونه کې راځي یا تل چې نو د سټرکچر درکې تاسو وایي چې د مالیکولر فارمولا ولیکئ یا د کنډنس فارمولا ولیکئ نو په شارټ کټن کې مراد شو په ام سی کوس کې مراد شي ټیک شو کنه او دا سلور دي کنه ګوره سړي و نه دي ګوره 1 2 3 او 4 سلور باندې دي کنه په دې سلورو باندونو کې د الکترون د چا شیر شي دي د کاربن نسو دي او دا کراس الکترون سره چا دي وګوره سلور دا بهر دي کنه ګوره یو دا او سلور در خپل دي نو سلور شیر نشو سیوا خو نه شیر شي په هر ځای کې چې ګوري نو سلور الکترون به د شیر کړي نو بهر نه بسر سلور اټوم اٹیچ شي لکه تاسو په سمپل مالیکول باندې پوه کوم ګوره دا کاربن نه کنه دا سلور الکترون دي د سره فار ایگزامپل هایدروجن چې اٹیچ شي څوک سره اٹیچ شو هایدروجن ګوره نو دا سلور خو د خپل خو دا سره یو سره چا دي چې چا شیر کو هایدروجن دلته سره چا دلته سره کاربن هایدروجن نو سلور به وس کین کیس تر دا ډبل باند شي ګوره زه تاسو بل فارمولا کوم دغه زموږ چې په کاربن کې ډبل باند سره مطلب دو الکترون شیر کړي سو شیر کړي دو نو وس چې دو دند شیر شنو مال دوس بهر پکار دي نو یو په دې ځکه شیر کی یو په دې ځکه دا شانتي یو په دې ځکه بیا هم سلور دي ګوره سلور دي کنه ګوره دو الکترون د دي او دو د دي سلور شو کنه ها وس د نور ګوره یو الکترون سره د شیر کو دو دا شو او دو سره د شیر کو د سره سلور نشو نو کته ټریپل باندې جوړه ک ډبل جوړه ک سنگل جوړه په هر ځای کې د کاربن ولنسي 4 ده د بسوي الکترون شیر کوي په ارګینیک کمپاوند واشه باندې ها نو داو all about representation of organic compound by molecular formula structure formula condense formula او cross او dot formula او داو چې ستا کوېسچن کړو چې لکه کاربن نه چاپیره ولنسي 4 مطلب سره څنګه نو تاسو ما وی چې د ګروپ نمبر 4 کې د سلور الکترون چې د خپل شیر کی نو سلور الکترون مسله بل طرف شیر کی هغه په سنگل باندونه کې چې دي څه وي په ډبل باندونه کې دي څه وي په ټریپل باندونه کې دي ټیک شو کنه نور څه کنفیوژن پکې شته اوکې خدای پامان